دا د تصوف معنی ده چې د رب دربار کې توبه وباسه ظاهر باطن صفا کا او بیا د شریعت مطابق ځان جوړ کا دا د معنی ده د تصوف ګور یاد ساته دا معنی نه دي یو کس یلتان غری کی تعویذ دیدار وباسه د تعویذ روباسي د بینک نه پیسې ولین روباسي دا د تصوف معنی پورې خندا کول دي د تصوف دا معنی نه ده چې د خزو یو قطار د تلګیدلی او ټول ورځ خزه دمه د تصوف معنی دا نه ده تصوف معنی دا د الله در کې توبه او باسا ظاهر او باطن صفا کا غلط کار تمنځ دیکھےګا د تصوف دا معنی نه ده چې د دنیا ګتمه واچوا او پاګه کې بیا نمونځ کیږي نو 10 کیږي دومره ګتمه واچو دا د تصوف معنی ده د تصوف او شریعت پورې خندا کول دي د تصوف معنی دا نه ده چې لوی وخت پرې ده د وګونه لاندې چې سړی د پاره حرام دي او هغه بیا په مدو وین ګندونه نیولې وي دا د تصوف پورې خندا کول دي د تصوف معنی دا نه ده چې د دنیا ځان سره چرسوان بنګان را جمع کې او چې چا څومره لوګي پاسول دې ته صوفیه وي دا د تصوف پورې خندا کول دي د تصوف معنی دا نه ده چې د غیر چاپیر دا مشهور کوالګر را ولا ټول شپه دکړو باجی وخه او بیا دا ورسته دا تصوف ته دا تصوف پورې خندا کول دي تدام ور سره یاد ساته کم یو پیر سره چې خپل سلسله ني دا پیر نه دی دا شیطان دی سلسله څه ته وای سلسله دی ته وای زمانه مخکې پلار دی د پلار نه زما بیا نیکه دی زمونږ د نیکه نه بیا موړه شریف صاحبان دي د موړه شریف نه بیا هغه کیا شریف دی د کیا شریف نه دا حضور مبارک دا سلسله رسیدلې چې دا سلسله د چاسرنی دا پیر نه دا شیطان دی دا بیا سم انسان نه دا غلط سجده کوي دا پیران نه دا پیران نه دا مشرکان تصوف معنی دا چې توبه وباسا ظاهر باطن صفا کا رب ذوالجلال دی زمونږ استاد او ناستا پاستا تعلق د پاکو خلکو سره پیدا کی او رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لا دین اسلام باندې صحیح مانو کې د پوی او بیا پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کی